او مونږ استاسو امام ابو حنیفه، امام اعظم، امام الائمه، سراج الامه، کاشف الغمه، امام ابو حنیفه، امام اعظم رضی الله تعالی عنہ خو ناشنا غوندې فتوی جاری کړې ده. هغه مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې که یو کس دی او هغه راولګېدو او چا داسې وویل الیاذ بالله چې زه د الله نبی یم، او دا کس لاړو او دغه دروغجن دعویدار د نبوت ته ویل چې که ته د الله نبی منم خو د نه، خو که ته د الله نبی یو معجزه خو راته وښایه. چې که چېرې یو کس په دې سوچم چاله لاړو، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ نن 1400 کاله مخکې فتوا ورکړې ده چې دعویدار د دروغجن د نبوت چې دی د هغه نه که چېرې چا د معجزې مطالبه م وکړه، دا کس په دغه کار باندې کافر شو، دا مسلمان هم کافر شو. هغه کس خو هسې د ایمان نه خارج دی چې څوک د اعلان د نبوت وکړي او دعویدار دروغجن دعویدار د نبوت شي، هغه هم کافر دی، او چې څوک پیروکار دي هغه هم کافر دي. خو که یو مسلمان ترېنه مطالبه د معجزې وکړه مني یم نه. دای عقیده م ده چې پیغمبر خدا علیه السلام نه بعد بل نبی نه راځي. قرآن باندې ایمان دی، پر رحمان باندې ایمان دی، کامل ایمانداره مسلمان دی. خو اسی ویل چې ما ته یو معجزه وښایه، یو دروغجن مدعی د نبوت ته ویل چې ما ته یو معجزه وښایه، اگر چې کامل ایمانداره دی خو په دغه عمل باندې هم دی د دایرې د اسلام نه خارج شو. دا دومره باریکه مسله ده. دا چرته داسې مسله نه ده د ختم نبوت والا چې دا کونډې لکه څنګه ما مخکې هم چرته عرض کړی، دا داسې مسله نه ده چې کونډې په دې کې د دویمه رایې چرته شته. په دې مسله کې دویمه رایې په کل امت کې نشته دی. دا داسې مسله نه ده چې بعضې کسان وایي چې امین په تیزه باندې مانځه کې ویل پکار دي که نه، بعضې وایي چې په تیزه به امین وایي او بعضې وایي چې په تیزه به امین نه وایي. داسې اختلافي مسله نه ده، او نه داسې دویم موقف پکې شته چې مانځه کې رفع الیدین کول جایز دي او که نه دي جایز. څه داسې اختلافي مسله هم نه ده چې په وینه باندې اودس ماتېږي او که نه ماتېږي. څه داسې اختلافي مسله هم نه ده چې وتر واجب چې دا 3 رکعاته دي که 1 رکعت دی. چې کم اسلام کې مسئله مسائل د اختلافي، څه داسې اختلافي مسله نه ده چې د ختم نبوت په باره کې چرته په عالم اسلام کې چا رای مختلف وي چې د حضور نه بعد بل نبی راتلی شي او که نشي راتلی. په کل امت مسلمه کې دویمه رای په دې باندې هډو شته نه. بس 2 ټوک الفاظ دي د حضور مبارک نه بعد بل نبی نه به راځي، نه راتلی شي او نه څوک راغلی دی. حضور مبارک باندې د نبوت سلسله او حضور مبارک باندې د رسالت سلسله چې دا ختمه شوې ده، دا د کل امت د مسلمانانو په دې باندې اجماع ده. قرآن نم ثابت، قرآن نه د 100 آیاتونو مبارکو نه د ختم نبوت مسله ثابت ده، که اشارتن ده او که صراحتن ده. د 200 احادیثو مبارکو نه د حضور مبارک د ختم نبوت عقیده ثابت ده، که اشارتن ده او که صراحتن ده. دا هغه مسله ده چې 100 آیاتونو مبارکو نه او د 200 احادیثو مبارکو نه دا مسله ثابته ده چې د حضور مبارک نه بعد به بل نبی ناراضي. د حضور مبارک نه بعد نه بل نبی راغلی دی، او که چا دعوه کړې ده په دغه دعوه کې دومره دروغجن دی لکه د ځمکې په سر باندې څومره ذرات دي، څومره ذرات ریګ پراته دي، د ریګ د ذراتو نه هم زیات دروغجن هغه انسان دی که چېرې چا وویل چې زه د الله نبی یم.